صحابه کرامو کې یو بهترین قاری حضرت سالم رضی الله تعالی عنه سکه د شام تاجر دی اخی په منډي کې دی یو پاته ده ام دي دی وجه نه پاته ده سدای دی وجود دی لحاظ نه ډیر کمزور ایدا د رنگ دی لحاظ نه ډیر کمزور ایدا د طاقت دی لحاظ نه ډیر کمزور ایدا خپل مالک خرڅي او دا اعلان کوي چې په کوم روپیه خرڅوم خدمانه سوق واخی سلام بن جبیر یو لوی تاجر د شام په کم قیمت باندې دا واخص خو سکړه د مدینه منوره زاده الله شرفن پلار راضي الته په منډي کې درایي نو غوایي خرڅيږي آسان خرڅيږي اوشان خرڅيږي او نور مال تجارت ټول خرڅيږي لیکن د سالم گاک نستا دو ورته یې اے سالمه هم په دغه ګرمي کې به ولاړې پلوز او تند به ولاړې د دفت به ولاړې تر هغه وخت پورې چې تر کومه وخت پورې گاک نه راغلی او ته مې خرڅ کړی نه د مدینه منورې یوه ښځه ده هغه یو ور باندې تیریږم ګوري یو کمزوری یو داسې د کمزوري شکل انسان په سره لمر باندې ولاړ د مالک نارې وي راسې په کم قیمت رانه واخلي خو دا مې خرڅوم سبا بیا ګوري درېمه ورځ باندې دی ویل چې دا خو انسان د اخر دومره په تکلیف ولاړ ده راځه چې زه واخم نو ورده حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ په ډېر کم قیمت باندې واخیست په مدینه کې یو چرچا ده یو شور او غوغا ده چې بیبي دومره غلطه سوې ده چې خپل مال راخسته ده په یو ډېر کمزوري انسان باندې ورکړی ده برې اخستی ده د دې نه پوښتنه کوي چې دا تا د ګټې دپاره اخستی ده دا ورته نه دا خالص صرف ما د شفقت په بنیاد باندې اخستی ده دماغ په ده باندې شفقت رالی ترحم مې ور باندې رالی چې دا انسان د وسره لمر ته ولاړ ده ما په دغه مناسبت باندې دا اخستی ده کله چې د دې سره نو یو بل تاجر دا خبر سو چې دلته یوه داسې ښځه نشته چې په هغوی کې دومره شفقت ده چې په انسانانو باندې رحمدلي کوي لوی تاجر ده رالی دې بیبي ته یې وویل چې د ما سره نکاح کوې پلار یې ورته وویل چې نکاح خو به خامخا کوي ځکه ته حسن او جمال لرې مال لرې قوم لرې او یو لوی تاجر یې د شام او د مکې او د مدینې منورې د دې سره نکاح یې ورسره وکوله همدغه مړی حضرت سالم هم د ځان سره ملګری مکې مکرمې ته چې کله راغلل دا تاجر یې چې دلته د ما یو بل تاجر د یار مې ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راځئ د ده ملاقات به وکړو کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته راغلل د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هیئت بدل ده غږېدا بدله ده ولاړې او ناستې بدلې ده دی ورته عثمان څه سوي دي په تا باندې داسې بدل راته ښکاره کېږي د چهرې نه د یو نورانیت راپورته کېږي او په داسې حالت کې لکه په تا باندې یو لوی غم وي په لوی خوف کې ته ورته ملګری په ما باندې خو الله عظیم سعادت وکړو څه وسول په مکه مکرمه کې چې څوک مدعي د نبوت ده سیدنا محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم ما د حق په لاس باندې بیعت وکړو مسلمان شوم داسې کلمه یې راته وښودله چې دماغ غوښې یې بدلې کړې جوړونه یې بدل کړل رګونه یې بدل کړل غوږونه یې بدل کړل سترګې یې بدلې کړې رفتار او گفتار یې بدل کړو دماغ د دنیا نه تعلق کار شو دماغ ټول تعلق هغه د آخرت طرف ته شو په زړه مې یو درد ده چې الله کله به زه د تا رویت وکړم الله کله به ته ماته خپل دیدار راکړې الله کله به زه د تا ملاقات وکړم په دې خبره کې دومره اثر و
هغه تاجر ورته ماتم کلمه راوښیه هغه ته کلمه ورښیي هغه هم کلمه یې لا اله الا الله محمد رسول الله بیبي هم کلمه یې حضرت سالم رضی الله تعالی عنه دام کلمه یې دی په دې مجلس کې کښېناست حاجي عثمان رضی الله تعالی عنه ورته یې دا در سره دا څوک ده دول دا غلام ده والنبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک غلام آزاد کی د هر اندام په مقابل کې به الله دې د یو اندام د جهنم د اور نه خلاص بیبي رالټېږي والخالصتاً د الله د رضا لپاره سالم ما آزاد کړی سالم داسې ګوتې بندې کړې او دواړه لاسې واخیستل په دې سر باندې یې کښېښودل او نرم یې اوښکې د سترګو نه روانې سوې او اسمان ته یې وکتل الله چې کله زه غلام وم د سالم د خېټې خدمت خو بل چا کوو نن خو زه غلام شوم د سالم خېټې ته به څوک شی اچوي بیبي ورته رامخته شوه چې نه داسې نشې غلام یې زه اوس د تا خادم یم د تا خدمت به کوم ته راته ووایه ته شوق د چیز ډېر زیات لرې د کوم کسب شوق لرې د کوم تجارت او د معاملې شوق لرې حتی سالم ورته وژړل ونه شوقونه خو پاته سول زه یو شوق لرم چې حضرت سالم وي او د هغه په خوله باندې دا شروع وي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه قرآن راته پروت دی او قرآن یادوم د قرآن تلاوت کوم د دغه ځای نه مدرسې ته ورس په مدرسه کې داخل کو دغه سالم چې درې ورځې د مدینې منورې په یو میدان ولاړ د څوک یې اخلي نه د دې قرآن سره تعلق راځي هغه سالم جنې جوړېږي چې نبي علیه السلام ورته وایي سالم ته په جنت کې یې د ما سره هغه سالم ورنه جوړېږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وخت یو لوی خلیفه ده چې کله د لمونځ کوي شاته مخ راوړي ورته یایي د ما دپاره د مقتداتوب دپاره لایق بل څوک نه ده بغیر د حضرت سالم نه حضرت سالم رضی الله تعالی عنه دا امام کوي د وخت امیر المؤمنین دا په دغسې اقتدا کوي لمونځ ورپسې کوي قرآن عظیم شان دا یو داسې عزتمن کتاب ده چې چا د قرآن سره تعلق پیدا شو دا انسان به خود به خوده په خلکو کې عزتمن وي دا به خود به خوده په خلکو کې قدرمن وي او قرآن یو داسې کتاب ده چې په دې قرآن باندې څوک مستغني نه شو په بل شي سره استغنا نه شي حاصلولی او چې څوک په قرآن باندې عزتمن نه شو په بل شي باندې ځان عزتمن کولی نه شي حضرت هارون الرشید رحمت الله تعالی علیه امیر المؤمنین دا په خپل تخت باندې ناست ده یو اواز یې غوږ ته راغلی صاحب ناره کوي ای امیر المؤمنین حافظ د قرآن یم څه خیرات و چنده غواړم د ما سره تعاون وکړه